حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه خپل فرزندانو ته خپل مبارکانو بچو ته هغه دا نصیحت کړو دا وصیت وته کړو چې کومه پورې مونږه دنیا کې یو د دنیا علایق دي خلق سره ملاقاتونه دي قسم قسم مسائل دي عوارض او بیماری دي مصروفیات دي خو چې کله مونږ د دې جهان نه پرده وکړو او هغه جهان ته مونږ منتقل شو نو بیا تاسو مزار ته راځئ تاسو ته به د اوس نه زیاته فایده بیا ملاویږي دا هغه خلک دي چې دی د یو ځای نه بل ځای ته صرف منتقل شي ینتقلون من دار الى دار دا هغه خلک دي چې صرف منتقل شوي دي او انتقال ختمېدو ته نه وایي انتقال د یو ځای نه بل ځای ته بدلېدو ته ویل کېږي تاسو چې د ځمکې انتقال کوئ نو هغه ځمکه خو ختمه نه شي د یو کس په نوم باندې ځمکه او بیا په بل باندې خرڅه شي د هغه په نوم د هغې انتقال وشي نو د اولیاء کرامو دا وفات شي دا صرف انتقالي من دار الى دار د یو ځای نه بل ځای ته دی منتقل شي او داسې منتقل کېدنی چې د هغه خپل ځای هغه اثر چې دی نو دا ختم شي کم ځای کې چې وخت تیر کړي هغه اثر هلته کې پاتې وي او بل ځای ته چې لاړ شي هغه ځای په هغې باندې منور شي د واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله دوستانو انبیاء کرامو اولیاء کرامو یو ځای کې ناسته کړې وي یو ځای کې هغوی عبادت کړې وي د الله تعالی ذکر یې کړی هغه ځای الله پاک حکم کوي چې ته مقام ابراهیم د ځان دپاره د مونځ ځای وګرځوه مقام ابراهیم خپله مصلا وګرځوه ځکه دغه ځای ته شرف حاصل دی حضرت ابراهیم علیه السلام دغه ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره د الله نه سوال کړی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم نو دغه مقام ابراهیم ته دوه نسبت حاصل دي یو نسبت ابراهیمی او یو نسبت مصطفوی صلی الله علیه وسلم نو چې نسبتونه ورته حاصل شو الله تعالی هغه ځای د مونځګزارو دپاره مصلا ګرځولی ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو اولیاء کرامو او اوسنی حجاج کرام او د عمرې والا حضرات او زائرین د هغې کوشش دی چې چرته ابراهیم علیه السلام قدمونه ایښي چې هغه ځای کې مونږ یو دوه رکاته مونځ وکړو الله تعالی دې دوه رکاته مونځ مقام ابراهیم سره خوا کې بار بار زمونږ او ستاسو نصیب کړي د دغې مشایخو د ناستې هغه ځای نه د دې هغه برکت د دې هغه شرف او د دې هغه عزت چې دی نو دغه د قرآن عظیم الشان نه ثابت